قا سره غلطی ده زیاده راښکودی شي طا غلطی ده اخر کې حمزه پیدا شي اخر کې ها پیدا شي یو دم په خوله بند شي دا ټول څه دي غلطیان دي راشي صفا تلفظ واوري طا زکه چې د سترګې په شان شکل دی لپاسه پې الف دی لپاسه پې الف دی دا هم کویلی شي او داسې که دا خیال وکړئ نو دا دې د مار غونته یو چجم والي داسې مار چې کله ناسي او داسې د شش وایي داسې ستاسو خیال کړئ داسې هم کیدی شي ټیک شو جي طا باندې پوه شوئ غلطیان ترې ووتې بار بار به ویل غواړي ښه پاخوازئ غلطیانی ضوا ضغا ته غلطیانی دي نری ویل شي ضا دا غلطی ده الف پکې پیدا شي حمزه پکې پیدا شي خوله پې زربند شي د څه دي بھائی غلطیانی دي راشي صفا او صحیح تلفظ واورئ غین आवाज پیدا نشي نرمۍ سره وایي وس په وزن لراشه خامہ تاسو ته ویلو چې وزن به یاد ساتو دا وزن به زا چې دا وزن تاسو ته زو تاسو نه د حرف الف نه وګديږي نه به بل څه کېږي بیا ټیک شو جی په دې پوه شوئ یو دا چې دا خلک کلکه حمزه وایي عین دا غلطي ده نرمه حمزه جوړ کړي عین دا هم غلطي ده پوزه کې وایي دا هم غلطي ده اماله به کې وکین دا هم غلطي ده صحیح تلفظ لرا شي بھائی عین یا نون راغلی یو چې پوز ته आवाज لاندې شيخه عین په دې قسمه حروف کې که پوز ونیوي شو دا خیر چې د پوز ته आवाज لاندې شيخه په دې باندې پوه شوئ جی دا ځکه عین دی چې د انبور په شان شکل دی څه په شان شکل دی انبور په شان غوین ځکه غین دی چې د عین په شان شکل دی لپاسه پې ټکی دی دا څومره چې د انبور په شان شکل دی او لپاسه پې ټکی دی ټیک شو جی ښه په دې غین کې غلطي خلک دا کوي چې په دې کې دا واو او غوین ما ته وګورئ غوین